السلام علیکم عزتمنو. نیلم ګوی یو ځل بیا په حاشي کارون ته راووتله او د دې غټه وجه څه کېدی شي ځکه عزتمنو د دې نه مخکې مې همدا راوتې وه او مراد کېنوله ورته ویل چې زه ستا د کور خرچه ټوله زه منم، په کور کې کېنه او د کور نه بهر ته مه وځه. دا دوباره بیا دغه شانتې بهر ته راووتله او په حاشي او غلطو کارونو ته یې لاس واچولو. عزتمنو تاسو غواړئ چې پوه شئ نو زموږ دا ویډیو د سر تر اخره پورې وګورئ. تاسو ته به پوره معلومات در ورسېږي. خو د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم، تاسو کو چې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما د زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلې نشان ووهئ. ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو نیلم ګل چې د مراد دا درېیمه ښځه وه، مراد دا څنګه پرېښودله او د دې غټ وجوهات څه وو؟ عزتمنو دا مراد ځکه پرېښودله چې دا هر سړي ته به په موبایل باندې ګپ شپ لګولو او د هر سړي نه به د بهر نه پیسې راغوښتلې. مراد به د دې نه ډېر سخت خوشحاله و ځکه چې هر یو سړي سره به ګپ شپ لګولو. آخر نیلم ګل به توبه ویستله، ویلې چې زه نور د چا نه مسافر نه زه نورې پیسې نه راغواړم ځکه چې مسافر هلته کې ډېر په سخته باندې وګټي او زه ورته نه بیا ډېره په اسانه باندې پیسې ترنه راوغواړم او ما ته بیا ډېر په اسانه باندې دلته کې میلاو شي چې ما ته چې دلته کې میلاو شي نو ما ته زما په کار باندې نه راځي او د ما نه مې خپل خاوند ټولې پیسې واخلي. عزتمنو مراد د دکې د وجې نه یې خپله ښځه پرېښې وه او په دویمې ښځې سره بې نکاح وتړله. هغې نه بعد چې بیا کله چې مراد خو دا نیلم ګل له طلاق ورکړو، د هغې نه بعد بیا د ارباسان سره په فلمونو کې کار کولو. نو مراد پرې غټ ایکشن واخیستلو او ویل چې نیلم ګل زما ښځه ده او زه نه غواړم چې زما ښځه چا سره په فلمونو او ډرامو کې کار وکړي. چې د نیلم ګل یعنې چې د کور څومره خرچې وي دا زه ټوله برداشت کوم او دې ته به زه ټوله خرچه ورکوم. نیلم ګل په ټلیفونونو باندې ستړه شوله خو مراد یې ټلیفون نه اوچتوي. نو نیلم ګل بیا مجبوره شه واپس دغه غلطو کارونو ته یې لاس واچولو او فلمونو او ډرامو کې دوباره کار شروع کړو. دا و د زموږ نننۍ معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات لپاره زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلې نشان ووهئ. هره یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.